کلچ نبی علیہ السلام او ابو بکر دی ہجرت کی نو کافران اغی خودیو نموندل چی دا پا کب طرف لار نو کافرو اعلانو کا گیر چاپیر اشتہارات خوار اکڑل چی انعام مقرر دے آغی چالا چی چار یاد اللہ پیغمبر جواندے راوستو یا شہید کوئی وجہ یا ابو بکر جواندے راوستو یا شہید کا سلو خان باغل انعام کے ملاوی گی شاہ بیزان غرسوئی چی چا چرتو منتل نو بس انعام بدل نگ ملاوی یا رفو چی چا پرڑک لالا چکاننواری او ویلے چی زمخ کی ورسی دے بل ویل چی زمخ کی ورسی دے اللہ بدی کی او کس دے سراقہ ابن مالک ابن جغشم دا سراقہ ابن مالک ابن جغشم یو دیر پالوان دا عربو دیر جنگجو بہادر انسانی ثابت مشہور بدماش سراقہ ابن مالک ابن جغشم تچاوی چتا تا پتا نا دا سیو اعلان شہدے چی ابو بکر او نبی علیہ السلام مدینی تا ہجرت کی کچر تا چاونی دل مڑائی کل یا جواندی راوستل نسل او خان بینام کے ملاوی گی سراقہ لکی ہوئی چی رتا اس مقدہ دا انام اغسطل غاڑی چا ورطوی چی رکا دے سمندر پا غاڑا بانی سکسان روانو جوڑم دقا دی سراقہ وی ما ویلا چی کزویم چی دا دی نو اسنه چی بل سوک زمانه مخ کی شیو دا انام را ناغو گٹی نو یغیتا میں ویل چی علک آغا بل سوک دی امالی دلی دی آغا ندی آغا دی ندی دا دی دا پارا چی دا دی ندی خطا کما او دا انام زو گٹو نو بس آغیتا ویل چی آغا پمڑا مولی دل پدی دا سی لارا لاغا دانو او دا دی نلک سات پس غلی وانی پاسی دم چی کورتا لگ زمان وی وینزی تا میں سوال جوابو کا چی شابا پا اسبانی دا زین واچوا او اسبانی سامان برابر کا او زین نیولے اگه پلانی ډیری ویخ له راواله پنازیو چې د خلکو زګی دمانه اگه له راواله او زکور ته په غلې غونې لاړم توره مې راواغست او غش مې راواغستل او واپس رالم او اگه مال هغه اس هغه زه تر رسولو او یک یوازې په خپل اسور شو اوس چرته دوخان او د اس چرته کی هاي پوخان روان دی او د ور پسې پاسو لګي وی چلال لارم د سمندر پغارا مخ کے گورم چی نبی علیہ السلام ابو بکر او دا کسان سردی دا غلام او دا خادم او دا غبل کافر خود اللہ رخی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی پشابان دیو قتل نا ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام توی چی یا رسول اللہ آغا دے سراقہ ابن مالک را روان دے تورا پلاس دے غشی ور سردی اس بسکو من خود تشتوری سرا سشتاو ندے وی نبی علیہ السلام ابو بکر توی چی پروا مکوا لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر مخپکی گا مغم جنی گا یقینا اللہ پاک منگ سر ملگرے دے اللہ بزمنگ امداد کئی سر ورطا گورا ما وی پدی کی نبی علیہ السلام خیرے اکڑے دو قسم الفاظ پا حدیثو کے رازی یو لفظ رازی چی اللہم اسرعہو یا اللہ دے اسنے رو غرزوا او یو روایت کی رازی دا اللہ نے بھی دعا اکڑا اللہم اکفینا بما شئتا اللہ زمانگ دا پارا تکافی شی سنگ چستا خواخی پسشی چستا خواخی دا دے ظالم نمخلاص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی او سراقہ خبلم ہوئی سراقہ ہوئی چکلا زور نزدی شما نو پکلک زمکہ کے زما اس چه کم دے نو دخپو نخکتا ور زمکہ کی ڈوب شو بزمکہ زما دا اس ونیو دا خپی نمی نمی ترسینی پوری از خاش زورو نکی وس را خطے نشی وی زپوی شما چه دا نور سنبی دا دے پیغمبر علیہ السلام خیری کری دی او دا داغی اثر دے کوئی اکدم زما پزلکی رالل چه دا دی سڑی مقابلہ کی دے نشی او یو وقت بدا سی رازی چی دے با پا دے طولو عربو بانی اللہ پاک زورا ورکی دا سی یو زمانہ با رازی و ایمانی توی چستاسو
د الله پاک باندې قسمی چې زه تاسو دا ستاسو خیرو چې دی نو زما اصدل تیسار کړی زما د په خپل الله قسمی چې زه تاسو سره وعده کوم چې زه به بالکل تاسو ته تکلیف نه رسوم او تکلیف څه کې زه به بچ کوم ځکه چې نور خلک ما پسې را رواني زه به ورته ویم چې په دې لار زه تللی یم ما څوک لیدلي نه دي خو د الله نه سوال وکړي چې دا اس مې الله پاک را خلاص کړي او ما الله په خیر اوس واپس کړي ځکه چې دا شی خو ما په اول ځل ولید وایي په دې کې نبي علیه الصلاة والسلام دعا وکړه او چې هغه څنګه دعا وکړه نو اس پې راکولاو شوی نو چې راکولاو شوی نو سراقه پوه شو چې دا کمال په دې سړي کې دی چې وختي مې اصلا خطه او چې د سوال کو نو بس را خلاص شو نو پوه شو چې یاره دا اوچت انسان دی نو نبی علیہ السلام ته وایي چې زه یو درخواست کوم که دا دې راله منظور که دا به ډېره ښه وایي څه وایي زما درخواست دا دی سراقه وایي زما یقین راغی چې دی به بیا یو ځل الله په دې دنیا غالب کوي او دا ټوله دنیا به د ده د حکومت لاندې راځي داسې څوک مقابله کولی شي چې داسې غیبي امدادونه الله ده کوي وایي ما ورته ویل چې ما دپاره یو خط به لیکې چې ماله به امان راکې ما ته به معافي کې که ستا ملګري زورور شي چې بیا ما نه وجني وایي نبي علیه السلام یې لکه دا وله ولیکئ د ابوبکر صدیق غلام چې عامر ابن فهیره رضی الله تعالی عنه چې خدمت دپاره ورسره ته دی کاتب هم و هغه زمانه وه چې نه کاغذونه و نه دومره اسباب و نو یې هغه ته وایي چې عامره شا بدله څه امان ولیکه د دپاره د امن خط ولیکه الله نو د دپاره د امن خط ولیکه خط یې په څه ولیکه د څرمنې یو ټوکړی راکټ کړه او په هغې باندې ولیکل چې د دپاره امان دی دته به څوک څه نه وایي پوه شوې او ابو جهل هغه ته یو ځل دا سراقه هغه خپله قصه په شعر کې کوي وی ابا حکم والله لو كنت شاهدا ابا حکم والله لو كنت شاهدا لامر جواديه نصاحت قوائمه علمت ولم تشكك بان محمدا علمت ولم تشكك بان محمدا نبيا ببرهان فمن ذا يقاومه وے ابو جہلا ابو حکم دا ابو جہل کنیہ وا اے ابو جہلا زمانے پا اللہ قسمی کچر تتاغی موقع کے حاضر وے کلچ زماغ کرأس چاگین چرت اسن دوڑ گٹلے نو چرت آغا پساو شوے نو او آغا دا سلورو والو خبو نوان خط او دا زین خوزیدے نشو ابو جہل کتا دا منظر لیدلے وے نو تب پدی یقین تا کڑے وے ستاڑا کے بشکم نوے پاتے شوے پدی خبر بانے وستا یقین راغلے وے چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نبی دے او پورا واضح دلیل سره نبی دے او اس سوک دا مقابلہ کولے نشی چھ نئی زما اصل لاس وروڑے دے نئی گزار کڑے دے اصل خطے دے نو یک ابو جہل تابم دا خبر یقین سره منلے و چھ دے نبی مقابلہ گرانا دا خود تخو نوی غزے کی کنا اللہ اللہ محدثین وی دا نبی علیہ السلام معجزہ دا موسیٰ علیہ السلام دا معجزے سره مشابه ہوا موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کے قارون دیر مالدارو پخپل مال بڑیر نازیدہ او پخپل خائص او پخپل طاقت بڑیر نازیدہ نو موسیٰ علیہ السلام سره به مقابلے کولی بڑا زانتے پیغمبر ہوئی دا ڈوڑی درکی نلگی او دائی نشتا خپل کوری نشتا او دائی نشتا واغی نشتا او زڑی روچت سڑے ما نو موسیٰ علیہ السلام خیرے اکڑی اللہ وی فخصفنا بیہی وبداره الارض منگا قارون او دا قارون کور پزمکا کخکتا و ماندل تباہ و برباد شو لار تباہ شو سرد مال او دا خزانو غرق شو نو دا موسیٰ علیہ السلام موجزہ داوام چه داغا دا وجه قارون او داغا کور اللہ ازمکا کی ماندلے نو دا رسول اللہ موجزہ دا شو چه سراقہ اسپ دا پزمکا کی اللہ خخ کا ماندا خوزب بیا پا دعا دا رسول اللہ بیا راخلاش سراقہ آغا واپس شو وعده خو کڑی وکنا نو پلارکی چی بسوکم مخیل والا راغی وی سکی وی یرکت چی تا قسمت کی می دا اینامی چی داو گٹما
زمکه دا پیغمبر علیه السلام می چرته ولید نو سراقه به ورته وی دا لکه خو ما ټوله وکته دا دې را روانې وه کومه دی نشته دی په دې لاره هغه به م واپس کړه بل به مخې له راغی وایي څه کوې وایي زمکه چې د انعام مې وګټه دا پیغمبر علیه السلام شهید کومه هغه به ورته ظالمه دا دی اس مې ستړی شو په منډو منډو ما خو چېرته ونه لیده راځه ځان مه ستړی کوه په بله لار تللي دي په دې لاره نشته نور کسان ته سراقه په وجه الله واپس نبی علیه الصلاة والسلام او ابوبکر صدیق او مرګري روان شو بیا روان دي لاره کې چې مخکې لاړل نو بریده الاسلمي رضی الله تعالی عنه دا بل صحابي دی دا بیا ټول الله ورته ایمان نصیب کړی دا اعلان نه خبر شوی چې داسې سلو خان ملاوي که چا دې شهید کو یا چا ژوندی ولیو نو د ځان سره نور کسان هم ملګري کړل 70 کسان یې ځان سره واغستل هلکه وایي راځئ او یا کسان یې وایي موږ به په کومه دی ځي او یا کسانو ډلې تیاره کړه او خوشي شو چې نبی علیہ السلام او ابوبکر که چېرته مخې له راغی نو بس موقع ده انعام به حاصل چې کله دی د نبی علیہ الصلاة والسلام په تالاش کې روان شو نو بس دی م ورسېدل د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته چې کله ابو بریده ورنږدې شو دا بریده ورنږدې شو نبی علیہ الصلاة والسلام ورته آواز کوي من انت هلکه ته څوک یې نو دی ورته جواب کې وایي انا بریده زه بریده یم نو چې کله دا وي نو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وی دا اللہ پیغمبر ما تو قتل او ما تیوی چی ابا بکر برد امرنا وصلحا پروا مکوا زمنگ کار چی دے اگا یخشو او برابر شو دا تفاولن دا دی نمنا دا اللہ نبی دا یو اثر معلوم کر چی بریدہ مانا یخ برد نمافوز دے کنا یخ گوٹے نو مانا زمنگ کار چی دے اگا یخشو او زمنگ کار اگا خیستا شو برابر شو بیا ورته نبی علیہ السلام وی ته د کمی قبیلې نه نو دی ورته وی من اسلم زه د اسلم قبیلې نه یم نو د الله پیغمبر بیا ابوبکر ته وکتل او تفاولا ورته وی چې ابوبکر سلام نه منګه چې د شر نه محفوظ شو بس پروا مه کوه موږ به الله ساتي بیا ورته د الله نبی وی چې په اسلم قبیله کې د کم خاندان نه نو هغې ورته وی چې من بني سهم زه د بني سهم قبیلې نه یم نبی علیہ السلام هغې بریده ته وی چې خرج سهمک بریده به ستا د ایمان غشی راوتلی دی تا ته به الله ایمان نصیب کوي ښه چې څنګه ورته دا وی نو دا بریده د الله پیغمبر ته وی چې من انت ته څوک آغا ورطوئی آنا محمد ابن عبداللہ رسول اللہ ز محمد ایما دا عبداللہ زویما و زد اللہ رسول و دا اللہ پیغمبر ایما نو بریدوی خط رسول اللہ نو آغا ورطوئی آو ز رسول اللہ ایما دیوئی جت رسول اللہ نو زما اعلان وورا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ چغه کلو کلمه وراغله پدې پسې چې نام غټمو دا پیغمبر وجنما دوم د ایمان شهادت ورکوي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله نو هغه مرګري 70 مرګري وسره دي کنه هغه چې وکتل چې د مشری ایمان راوړ هغه هم چې کړي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله په یو ځل باندې او یا کسانو ته الله په دغه ځای کې ایمان نصیب تللی دي د الله د نبی په قتل پسې او هغه چې د مسلمانان شو هغه د الله په نبی باندې ایمان راوړ نو دا د دې نه پس نبی علیہ السلام ابوبکر ته چې ابابکر اوس پروا مه کوه بس د کافرانو نور اخلاص شو ای چې څونه زورو دغې پورې منډې تړلې ووالې چې کوم موږ ته راورسېدل هغې ته الله ایمانونه نصیب کړل نور کافر موږ به نشي رارسېدل لاړل دلته د مکې والا انعامونه مقرر کړي دي چې څوک به وژني او څوک به موږ له ژوندي راولي چې سلسل وخانو له ورکو د مدینه والا په دې انتظار دی چې څوک به موږ له رسول الله د راتلو زیره راوړي چې انعام ولا ورکو الله اکبر ان شاء الله را روانه جمعه کې به زه تاسو ته ووایم د مدینه خلک هغې به سهار وختي خبر لګېدلی او چونکې ټلیفون په هغې زمانه کې نه و داسې نور څه مراسلې نه وي تلل راتللو به ډېر په میاشتو په پکې وخت لګېده که نه نو
خبر رسیدلی چې رسول الله را روان شوی دی د مدینې خلک به سحر رالل د کورونو نه به راووتل دی خوا یو چت ځای کې ډیرۍ وه او په هغې ډیرۍ باندې به چې دی که نه ولاړو غرمه به شوه سخته نور به راګرم شو په دې انتظار به چې کوم بختور به اول چې دی نو د الله نبي او ابوبکر په نظر باندې وویني چې را نږدې شوي خو به نه نو چې نه به نو بیا به لاړل نو چې بیا به سهار شو نو بیا به وختي رالل په انتظار به ولاړو ټوله ورځ به تېره شوه چې بیا به راونه رسېدل دی نو بیا به هغوی واپس لاړل په دې کې حره یو مقام دی حرې مقامه پورې به هغوی راتلل هغه اوچت ځای د هغې نه اخوا لرې پورې بیا اندازه به ښکاره کېدله هغې حره کې به هغوی ولاړو یو ورځ داسې وشوه چې دی راغلی دي په دې انتظار دي که رسول الله چېرته راشي نو څونه به ښایي نه دی یقین ختم شو چې یاره نن هم راونه رسېده رانغې دی واپس لاړل او چې څنګه واپس لاړل لږ وخت تېر شو نو یهودي چې دی نو هغه هلته و هغه چغه کړله چې کله وکتل چې نبي علیه السلام دی ورسره ملګري دي او د لرې نه چې دی نو داسې پړقېږي چغه یې کړه یا بني قیله هذا جدکم اے بني قیلو بني قیله چې کوم دی نو دا د مدینې والو یوه نیا وه پخوانۍ دا د هغې نه نسل راخور شوی که نه د انصارو اے د قیله ابای زامنو ستاسو هغه نصیب او ستاسو هغه ارمان او کوشش چې کوم دی چې د چا په انتظار کې به ټوله ورځ ولاړ وي هغه دی چې راغی بیا د مدینې انصارو صحابو بې اختیاره منډې والې د رسول الله سلام ملاقات دپاره انشاءالله د هغې تذکره چې بیا نبي علیه السلام د چا ځای ته لاړ او مدینه کې بیا څنګه پاتې کېده د هغې ذکر به بله جمعه کې راشي و آخر دعوانا الحمد